حامدا ومصليا ومسلما أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم النبي أولى بالمؤمنين من أنفسهم وأزواجه أمهاتهم صدق اللہ العظیم۔ قرآن پاک کی اللہ تبارک و تعالی د پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام او د مومنانو دلی رشتہ ذکر کئی۔ اللہ جل جلالہ و عم نوالہ فرمائی النبی اولا بالمؤمنین من انفسهم، پیغمبر علیہ الصلاۃ والسلام مومنانو تا د ځانونو نه هم زیات خوښ دی۔ و ازواجه امهاتهم، او د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم بیبیانې دا امهات المؤمنین دی، د مومنانو موریانی دی، میندې دی۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم گن نکاحونه کړي دي او پدې کې مصلحت دا دی حضور علیہ الصلاۃ والسلام څنګه چې د نارینو د پاره پیغمبر دی داسې د زنانو د پاره هم پیغمبر الله را لېږلی دی۔ په زنانو کې پیغمبر نشتا او نه تیر شوی دی۔ پیغمبران الله پاک په انسانانو کې نارینه پیغمبران مقرر کړي را لېږلي دي۔ د آدم علیه السلام لومبی نبی او پیغمبر دی، د دنه واخله تر محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم پورې د نبوت سلسله چلیدلې ده۔ آدم علیہ السلام اولنی رسول پیغمبر دی، نبی دی، او حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ آخری رسول نبی او پیغمبرو۔ پیغمبر علیہ السلام نوال تر آدم علیہ السلام پورے سومره پیغمبران راغلی دینو دا ټول مذکر و نارینو، اوس د زنانو د پاره هم تربیت کول پکار دی، د الله احکام پیش کول پکار دی۔ نو حضور علیہ الصلاۃ والسلام اخیری پیغمبر، د دوی نه رستو بل پیغمبر دراتلو لار بند شوی، دروازه بند شوی دا، د نبوت سلسله ختم شوی دا۔ په تمام انسانیت کې یو پیغمبر به هم د حضور نه پس بل ناراضي۔ د حضور علیہ السلام امت کې نارینه بم وی، زنانه بم وی۔ نارینو ته ګڼ شمیر صحابه کرامو دین رسول دی، او زنانو ته بعضې داسې خبرې چې هغه نارینه نشي رسولی۔ نو حضور علیہ السلام د دې مصلحت په بنیاد باندې ګڼ ودونه کړي دي، ګڼ نکاحونه کړي دي۔ د امت کې زنانه ډیری دي، نارینه کم دي۔ زنانو هم حقوق شته، زنانه به هم د الله رضا او خوشنودي حاصلول غواړي۔ نو د زنانو د پاره حضور علیہ السلام په خپل کور کې یو مدرسه جوړه کړه، د بیبیانو په نوم هغې مدرسې د هغې بیبیانو ته ویلی شي امهات المؤمنین۔ نو دا د مؤمنانو میندې شوې، د امت نارینو ته مسلې ښوولې دي، د امت زنانو ته علم او پویه ورکړې ده۔ نو حضور علیہ الصلاۃ والسلام ګڼې نکاحونه کړي دي، پاغه کې یو بی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا وا۔ تیر بیان کې دغه خبره تفصیلا ذکر شوی ده۔ د عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نکاح حضور علیہ السلام سره چې کېدله نو دغه میاش د شوال وا، د ورکوټي اختر میاش دیتا شوال وی، پختنې مشران زنانا د میانې میاش وی۔
دوی وتا میانی میاشوي، نو دا میانه نه ده، دا درمیانه ده. د دوه وخترو درمیان کې دا میاش راغلی ده. د ورکوټي او د غټ اختر میاش کې منځ کې د شوال میاش ده، نه دې ته د میانې میاش ځکه وایي. نو د عائشې صدیقې رضی الله تعالی عنها سره د حضور اقدس صلی الله علیه وسلم مبارک نکاح چې کېده، نو دا د شوال په میاش کې شوې ده. دغه وخت کې حضور علیہ السلام عائشې بی بی سره د شوال په میاش کې نکاح کولا، نو په دې یو رسم ختم کړی دی. د رسم جړلو بنیاد یې ویستلی دی. دغه وخت کې د حضور د زمانې نه چرته ډېره زمانه مخکې ډېر پخوا د شوال په میاش کې یو عذاب راغلی و، یو وبا راغلی و، هغې ته ویلی شي طاعون. د طاعون مرض راغلی و او د هغې د وجې کال په کال به دغه میاش خلکو یادوله، هغه وبا چې راغلی و د هغې دونه زمانو شوه. په نن ورځ په تیر کال دغه وبا راغلی وه، بیا به خلکو یې په نن ورځ 15 کاله 10 کاله 20 کاله مخکې په نن ورځ دا وبا راغلی و، خلکو به دغه تاریخ یادو. نو د حضور علیہ السلام په دور کې هم بعض خلکو د شوال په میاش کې نکاح کول سپیره ګڼل. اوس هم بعض پښتانه د شوال په میاش کې د اخترونو منځ کې واده کول دا بد ګڼي، سپیره یې ګڼي. نو حضور اقدس صلی الله علیه وسلم د دغه بی بنیاد رسم او د دغه رواج جړه اوستله په خپل عائشہ صدیقہ رضی الله تعالی عنها سره واده شوی دی. عائشہ بی بی فرمایي که د شوال په میاش کې سپیروالی او نحوست او نوې زه د حضور علیہ السلام او زما یو ځایوالی دا د شوال په میاش کې شوی دی، نو په کار د چې زما د حضور په منځ کې خفګان وي، خو عائشہ بی بی فرمایي د شوال په میاش کې مې وادم شوی دی او زما نه زیات حضور بلی بی بی سره دومره مینه نه کوي څونه چې ما سره ده. زما او د حضور نکاح ډیره کامیابه ده، دا د شوال په میاش کې شوی ده. معلومه شوه چې حضور علیہ السلام د شوال په باره کې د خلکو کم خراب او غلط رواج او غلط تصورو هغه جړل وستا بنیاد نه ختم کړه، دغه خراب رواج باندې خورې واړولې. نو عائشہ بی بی سره د شوال په میاش کې واده وشو. بیا حضور علیہ السلام د حفصه رضی الله تعالی عنها دا یو بی بی دا ام المؤمنین د دې سره واده کړی دی. د رمضان د میاش نه مخکې ده شعبان میاش ته پښتانو ته پورې پریکړه شپه وی، او د شعبان میاش په دې کې الله پاک حفصه بی بی او د حضور علیہ السلام نکاح کړی ده. د حضور علیہ السلام د حفصی بی بی سره د شعبان په میاش کې نکاح شوی ده. حفصه بی بی پیدا شوی کله ده، نو دا یو اهم سوال دی. حضور علیہ السلام د 15 کالو عمر ته چې ورسېده، نبوت لا ملو شوی نه دی، ځکه نبوت پیغمبر ته د 40 کاله په عمر کې ملاویږي. دی وخت کې لا نبوت ملاوېدو ته 15 کاله پاتیو. نو عربو کې قریش قبیله وا، اغوی لگی شو او اغوی وی چې د خانه کعبه دا تعمیر دا ډیر زوړ شوی او کمزوري شوی دی، لہذا مونږ د خانه کعبه تعمیر اثر نو کو، دوباره د خانه کعبه سپړدل کو او بیا یې آبادول غواړو. پخه آبادی بوشي. نو د قریشو قبیله راغلی دا او اغوی د خانه کعبه بنیاد پورې آبادی اوس پړدو، دوباره وخېجول تعمیر وشو. یو ورځ داسې راغله چې د حجر اسود اخودو باندې اختلاف راغی. خانه کعبه تیار شوه، بره په چت باندې لرګي واچولی شو، چت یې پې واچو، خو اوس اختلاف راغی چې په دې خانه کعبه کې د حجر اسود چې کم ځای پروت دی، نو دا حجر اسود به څوک ایږدي.
دغه وخت کې اختلاف راغی، خلکو کې د انانیت خبره رااله او د عربو خو د جاهلیت په دور کې داسې خراب مزاجو په نس خبره به قتل ته خبره تلله. نو سردارانو وی چې دا خو د سردارانو کار دی، دا حجر اسود به مونږ ږدو. نورو خلکو وی تاسو به نږدې مونږ به ږدو، نورو خلکو وی یو به هم نږدې مونږ. نو دا مختلف قبیلې خپلو کې لاندې وتې، اختلاف باهمي جنگ و جدل جوړ شو. دغه اختلاف په وخت کې حضور علیه السلام باندې د ټولو عربو چې د چا وسره واسطه وه، د هغې ټولو عربو په حضور علیه السلام ډېر لوی یقین، بروسه او اعتماد و، او د حضور علیه السلام په خبره به عملم کو. دغه وخت کې د حضور علیه السلام عمر مبارک 15 کاله دی. حضور علیه السلام د دې خلکو فیصله په څه طریقه کوي؟ د حجر اسود د اخادو په خبره کې جګړه دا اختلاف راغلی دی او د څو ورځو نه دا مسله نه حل کیږي. د ټولو سردارانو د غونډ قبیلو دا اراده او فیصله وکړله چې دا کار ماښام ټیم دی، دا به اوس پریدو، دا کاڼې اخودل دی، حجر اسود په خپل ځای اخودل دی، دا خبره به پریدو سبا ته. او زمونږ منځ کې یو فیصله کوون کې بنده چې مقرر شي چې مونږ له فیصله وکړي، څوک به حجر اسود ږدي. نو یو سردار پکې دا فیصله ووروله، وی اوس به د حجر اسود دا معامله سړکو، پرې بدو دا خبره، او انتظار به کو چې سارې د ټولو نړومبې حرم شریف ته څوک راغی، څوک د ټولو نه اول حرم شریف ته را داخل شو، نو هغه به فیصله کوونکي هغه زمونږ فیصله وکړي. ټولو په دې اتفاق شو او سحر ته انتظار دی چې څوک به ټولو نه اول راځي چې زمونږ منځ کې دا غټ اختلاف راغلی چې دا جنگ و جدل دا به اوار کې اختلاف به ختم کی، روغ صلح به وکړي. انتظار کېدو دغه چې سحر شو، حضور علیه السلام حرم شریف ته د ټولو نه اول راغی. چې حضور علیه السلام راغی نو د دوی خو په حضور علیه السلام اسم توکل، بروسه او اعتماد او یقینو چې حضور راغی نو په هغې ټول خوشحاله شو، هېڅ اختلاف پکې چاونه که په تندي کې چام ګونجېوالی را نه وستو چې دی به زمونږ فیصله کوي. هر سړی پې خوشحاله ښه ده چې محمد رسول الله راغی چې زمونږ فیصله وکړي صلی الله علیه وسلم. چې حضور علیه السلام راغی د دې ټولو قبیلو دا شوق یې ولیدو، هر یو سړی دا خواهش لري چې زه حجر اسود اوچت کما او په دغه ځای کې کېدمه. داسې د هر یو سړي دا خواهش دی. حضور علیه السلام د ټولو د خواهشاتو خیال ساتلی دی او ارشاد یې وفرمایه زه چې فیصله کوم ټولو ته به پې رضا وي، ټول به پې راضي وي. ټولو قبیلو والا ورته وي ستا په هره فیصله مونږ اعتماد کوو او مونږ پې رضامند یو. حضور علیه السلام یو غټ صادر راواله، چې غټ صادر یې راواغیستو، حجر اسود په خپلو لاسو مبارکو هغه غټ صادر کې منځ کې کېښودو او د هرې قبیلې سردار ته وی وی دا صادر د هر طرف نه تاسو هر یو سردار په ګوتو کې ونیسئ او دا په دې صادر کې ځوړند داسې یوسئ او حجر اسود په ټوله کسه باندې اوچت کې دغلته کېدی چې دا د علم ډک او د انصاف ډکه فیصله حضور علیه السلام وکړله. حجر اسود په خپل ځای باندې نصب کړی شو. دغه ټیم کې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ولاړ دی، هغه هم د حجر اسود ږدي. دغه چې د کور نه اطلاع راله چې یا عمر فاروق ستا دپاره د مبارکباد وي، ستا په کور کې ماشومه لور پیدا شوه چې نامه یې د حفصه. نو په کوم ټیم چې خانه کعبې تعمیر نه ټولې قبیلې فارغې شوې او حجر اسود د حضور علیه السلام د فیصلې مطابق ټولو قبیلو په خپل ځای باندې کېښوده، دغه ټیم کې د حفصې بیبي پیدایش شوې دی. تاسو ووایئ چې اندازه ولګوئ چې حفصه بیبي څومره بختوره ده، په کوم عظیم ټیم کې او په کوم بهترین وختونو کې د دې دنیا ته راتلل شوي دي. دا د شوال میاشت وه
د ورکوټي اختر میاشت وه چې حفصه بیبي پیدا شوله. بیا حفصې بیبي تقریبا 6 کاله چې تیر کړي دي نو د حضور علیه السلام د نبوت د اعلان 1 کال شوی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ مسلمان شو او پکور کې وړه ماشومه حفصه دا مسلمانه شوه. نو حفصې بیبي چرته په کفر کې وخت نه دی تیر کړی ځکه چې کم عمري وه نو په هغه وخت کې د الله حکمونه لازم نه دي او کله چې حضور د نبوت اعلان کړی دی حفصه بیبي وړه ماشومه ده 6 کلنه ماشومه ده نو د الله یو حکم هم دې ته نه متوجه کیږي. خو به هر حال د 6 کال عمر ته چې حفصه بیبي ورسېده نو عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ سره د خپل کور بالا بچه ایمان قبول کو اسلام قبول کو ټول مسلمانان شو. حفصه بیوی چې د 12 کالو عمر ته رسیدلې ده عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ د دې د نکاح بندوبست کړی دی او دا یو صحابي دی حضرت خنیس ابن حذافه رضی اللہ عنہ دته دا په نکاح شوله د 12 کالو په عمر کې د حفصې بیبي خنیس ابن حذافه رضی اللہ تعالی عنہ سره نکاح وشوله. حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ څوک دی؟ وای دا یو داسې صحابي دی چې دم د اسلام په اوایلو کې اسلام قبول کړی دی ایمان وروړي کلمه ویلې ده او مسلمان شو. او چې کله حضور علیه السلام په دار ارقم کې هغه یو کم دیر 40 صحابه کرامو بیا د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سره 40 شو د دغه 40 صحابي د عمر رضی الله عنہ د اسلام نمخ کې صدیق اکبر رضی الله عنہ راغلی دی او حضرت خنیس ته ویلی دی عزت ته یو نصیحت کوم که زما د ومنل د دنیا او د آخرت فائدہ دی دا نصیحت د سره نو صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ ته فرمای امام اسلام قبول کړی دی په حضور میں ایمان وړ تم پی ایمان وړه. نو د صدیق اکبر رضی اللہ تعالی عنہ په وینا باندې داغوی په تبلیغ باندې حضرت خنیس رضی اللہ تعالی عنہ بغیر د اعتراض اسلام قبول کړی دی او مسلمان شوی دی. نو دام په اولنو صحابه کرامو کې شمار دی. د حفصې بیبي عمر 12 کاله دی خنیس ابن حذافه رضی الله تعالی عنہ سره نکاح وشوله. بیا د بدر په جنگ کې خنیس رضی الله تعالی عنہ حضور علیہ السلام سره په جنگ کې شریک دی. کافر سره جنگیږي عمر فاروق هم دی نور صحابه کرامم دی. د بدر په جنگ کې په دې صحابي باندې غشي پسینه را وریدلې دي او حضرت خنیس رضی الله عنه پسینه مبارکه غلبیل شوی دی پسینه ډیر لګیدل او دا غشي پکې ولاړ پراتو او وینې تتلې خود بیا هم د خپل پرهرونو د خپل دردونو پروا نه کړي او د لیوانو غوندې جنگ کړي دی. د حضور علیه السلام د عاشقانو د پتنګانو په شان تاویدو او جنگي کو هر کافر سره دی جنگیدل دی. ډیر د بهادرۍ مظاهره کړی ده او داغې نه بعد دغه تکلیف نه لا وفات نه دی چې کله د بدر جنگ وګټل شو فتح الله صحابه کرامو ته ورکړله. دا صحابي نور صحابه کرامو ځان سره په طریقه باندې روچت کړي را روان کړي دي مدینه منوره ته چې راتلل په لار د تکلیف او د وینې د تویدو د وجې نه دی شهید شو وفات شو. پدې باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته ډیر لوی درد تکلیف او صدمه ورسېدله چې زما زوم دی او د حفصې بیبي خاوند دی حفصه ډیره په کم عمر کې کونډه شوله. پدې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر خفا او پزړه باندې غمجن او دلګیرو. وخت ریده د حفصې بیبي عدت تیر شو او حفصې بیبي نه یور وزم خپل خاون حضرت خنیس نه ریده ډیر زیاتی واپس جړلې دي او چې کوم لحظه کې به عمر فاروق ورته وکتل نو حفصه بیبي پسترګو کې بوخ کې وي د مینې کور روان شو خاون ته نو وفات شو. ډیر زیاته خفه زیره د خفغان کوي. عدت ورځې تیر شولې. دغه ورځو کې
څنګه چې د حفصې بیبي د خاوند د وفات هغه عدت تیر شو 4 میاشتې او 10 ورځې، دې خوا د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي د حضور اکرم صلی الله علیه وسلم لور مبارکه حضرت رقیہ رضی الله تعالی عنها هغه په حق ورسید، هغه وفات شو. د حضور علیہ السلام لور مبارکه رقیہ رضی الله عنها هغه وفات شولا، نو پدې باندې د عثمان رضی الله عنه چونکی منکوحه وا، نو داغه کورم روان شو. د حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ بیبي چې وفات شو هغه ډیر زیات غمجن، خلکو ډیر تسلی ورکولې، خو پاغي باندې زړه چته صبرېږي او له چته ټکور کیږي، نو عثمان رضی الله عنه ډیر زیات خفاو. ډیر زیات خفګانې کړې دي. الته عمر رضی الله تعالی عنہ خپل لور ته خفګان کوي چې زما لور په ډیره کم عمره کې کونډه شولا، بل طرف ته عثمان رضی الله عنه خفګان کوي چې زما بیبي په کم عمره کې وفات شو، او دا د حضور علیہ السلام لور مبارک دارانه بهترین ملګری وهرانه لاړه جدا شو، بیاله شو. په دې باندې ډیر خفګان راغی. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ تل دی حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ له تسلی ورکړه دا، او چې کله تعزیت شو تسلی شو دا غینه رستو وتا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ فرمایي وای زما لور کونډه شوه دا او ستام کور خالی شو، بیبي دی وفات شو، پخپل لورم خفیم پتا باندې خفیم، ستاده تنهایی ته چې ګورم زما خواهش ته چې زه تا تخپل لور حفصه په نکاح کما. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ دې وخت ډیر بے تاب دي، پریشانه خفه دي. عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی زب په دې خبره سوچ وکم، جواب اعلان نه دی ورکړي، خو یې زو په سوچ وکم. نیو ته خکړی دی نیو ته نکړی دی، صرف عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته دونو فرمایل عمره زب په دې خبره باندې سوچ کوم. عمر رضی الله تعالی عنہ لاړ یو سورج چې نورې تیرې شوې، نبی راغله د حضرت عثمان ته وی عثمان زما دغه خبره دې سوچو کو. حضرت عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمای وی ما په سوچ کو زستا لور حفصه سرا نکاح کولو اراده نه لرم، زه واده لا نکوم. چې دا خبره وکړه پدې باندې حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ پزړه کې معمولی خفه شو چې ګوره مانه ته د خپل لور د نکاح پیشکش وکړه او ته انکار وکړه. پښتنو کې هم دا یو کمزوري ده، د خپل لور خور د دیندار انسان سره د خپل طرفه پیشکش نه کوي. حضرت عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته وګوره چې لور خور پکور کې وی، داغه عمل او طریقې کردار ته وګوره چې دیندار او یو ښه انسان په پیښ شي د الله دوست لکه حضرت عثمان. نو عمر فاروق دا شرم نه کړي، پدې باندې نه دی شرمېدلې چې زبم لا د خپل لور د رشته خبره په خپل چا سره کوم چې زما د لور په نکاح واخله یا مې لور یا خور درکړه دا، پدې باندې هم حضرت عمر نه دی شرمېدلې، پدې نه شرمېږي. ځکه امام بخاری پدې باندې یو لوی باب په بخاری شریف کې قائم کړی دی چې کوم انسان درته نیک او شریف او اصیل ښکار شي، دیندار او د الله دوست او ولی درته ښکار شي، نو که ستا لور خور وي نو د خپل لور خور د نکاح شرمېږه مه، حیا مه کوه، ورشه ورته ووایه وایه ته زما ډېر خوښې د الله م خوښې، زه درته د خپله لور یا خپله خور په نکاح درکوم. نو پښتانه هم په دې باندې شرمېږي. امام بخاری په دې باندې بخاری شریف کې یو باب مقرر کړی دی. اوس زمانہ کې هم چې کم دیندار او د الله ولی د تخکار شي عالم وي او خپل انسان نیک سیرت نیک صورت وي او
د چا پکور کې لور خوروي نو پکار د چې دی اون شرمېږي دا سړی دی لاړ شي کپلار دی کرور دی د خپل خور یا د خپل لور بهترین ځای کې نیک عمل او دیندار انسان سره د رشتې خبره دیو کی پدې کې د شرم نه محسوسي دا سنت طریقه ده د عمر فاروق طریقه ده بیا عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ د رشتې نه انکار کړی دی نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لاړو او صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ته وای زما په کور کې لور کونډه شوی عدت پورا شوی دی نو کستا خواهش کیږي زبې تعالی په نکاح درکم نو صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ چې د عمر رضی الله عنہ د خله مبارک نه را خبره وریدا نو نه وته هو کړل نه وته نو کړل بالکل خاموش سکوت اختیار کو نه چې خاموشي اختیار کړه عمر رضی الله تعالی عنہ زړه مات شو ډیر زیات خفه شو چې خدای زما دا مرګري زما دومره خیال نه ساتي زما دړه د پاره ها یا نه خو به کړو سه خلق خو به خوازولې و نه دو خراته نه هو کړل نه نو کړل پدې باندې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات خفه شو او خفغان دومره زیات شو چې وې جړل او دغه ځای نه ډایرک روان شوی دی د حضور علیه السلام خدمت کې حاضر شو عمر جاړي حضور ته نه تپوس کوي عمر فاروق ولې جاړي عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سلګي وای وتوی د الله محبوبه لور می کونډه شوی د حفصه لاړم عثمان رضی الله عنه لا هغه ته مې چې زما لور په نکاح والا سم ستا بیبي وفات شوله وی هغه راته انکار وکړ چې زه واده نکوم زما د لور د نکاح نه انکار وکړ بیا لاړم ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہ هغه راته نه وکړل نه زه دومره سپکې ما چې زما د خبرې د سره جواب قدرم نه کوي په دې خپل بی عزته باندې خفه شوم چې دې زما د خبرې جواب قدر نه کوي حضور علیہ السلام عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ له تسلی ورکي د سترګو اوخ کې اوچی کا سترګو نه اوخ کې پاکی کا او بیا فرمایي وته عمره توې چې زه حضرت عثمان تخپل لور په نکاح کما حفصه بیا وې چې حضرت ابوبکر صدیق ته خپل لور حفصه په نکاح کما نو ستا د لور د پاره د ابوبکر او د عثمان نه بهترین خاون با الله ورکی حفصه رضی الله تعالی عنها لبا الله بهترین خاون ورکی چې هغه با د صدیق اکبر او د عثمان غنی رضی الله عنه نه ډیر بهتر او افضلی او حضرت عثمان لبا الله بهترین بیبي ورکی چې هغه به د حضرت حفصه نه بهتر او افضل وي وی چې دا خبره وکړه نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په مطلب پېنه شو چې د حضور د دین څه مراد دی بیا چې بهر وتل دي نو حضور علیه السلام په خبره چې عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ سوچ کړی دی نو په دې نتیجه باندې ورسېدو چې الله پاک د حضور علیه السلام زړه مبارک کې دا خیال راوستي دی چې د عمر لور سره په خپل حضور نکاح کی نو حضور علیہ السلام د عثمان غنی او د ابوبکر صدیق رضی الله تعالی عنہما نه ډیر افضل دی ځکه حضور دی او صدیق اکبر او عثمان غنی د صحابه کرام دی رضی الله تعالی عنہما نو حضور علیہ السلام او فرمایل عمر تا رضی الله عنه وت فرمای وی د عثمان او د صدیق اکبر نه افضل خاون بستالور حفصه له الله ورکی دا حضور علیہ السلام ځان ته اشاره وا او دویمه اشاره چې وی حضرت عثمان لبستا د لور حفصه نه افضل بیبي الله ورکی نو د خپل لور ام کلثوم رضی الله تعالی عنها هغه ته اشاره وا حضور علیہ السلام پزړه کې دا خیال راغلو چې د عثمان بیبي رقیه زما لور وفات شو نزول د خپل بل لور په نکاح ور کوم ام کلثوم رضی الله تعالی عنها حضور علیہ السلام حضرت عثمان غنی رضی الله تعالی عنہ ته په نکاح کړل په دې باندې صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ لته دی عمر فاروق وتوی چې ګوره تا خدا سره راتویل تا نه خو کړو نه کړو نو عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ته صدیق اکبر ته ډیر خفه شوی
چې ما خاموشي اختیار کړ نه هاو نه نه مې وکړل په دې به ډېر خفه. نو عمر رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي قسم په خدای ډېر زیات نه خفم چې تا زما د خبرې هیڅ جواب راکړی نه دی. صدیق اکبر رضی الله تعالی عنہ ځان ته رانږدې کړ عمر رضی الله عنہ او تسلی ورکړي او ته فرمایي وای ما نه ته او کول نه ته نه کول ځکه چې ستا د دې خبرې نړوان دی زه د حضور د مجلس نه راووتم د حضور په مجلس کې دا خبره حضور علیه السلام وکړه او د هغوی په اراده زه پېښ شوم د هغوی په خواهش زه پېښ شوم چې ستا د لور حفصه رضی الله تعالی عنها حضور په نکاح اخلي. نوی د حضور علیه السلام صرف هغه اراده و خیالو. نوی صدیق اکبر فرمایي وی عمر ته چې مال رااله چې زما لور حفصه په نکاح والا نوی زماړه کې رالل چې اوس د تویم چې زی په نکاح نالم حضور په نکاح لی اراده مبارکه پیدا شوې ده. نوی دا به مې د حضور راز پاشي راز بخور شي د دې د وجې نه راز مې راته نه ښکاره کو. نو خاموشي مې راته د دې وجې وکړه چې هلته د حضور علیه السلام راز دی ارانه اوټ کیږي. نور ستا لور د زما په سر سترګو قبوله وه خو که د حضور علیه السلام خبره مبارکه پکې نه وه. بیا عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي وی تا نم خفیم تا راته ولې انکار کو چې زه حفصه په نکاح نالم. عثمان رضی الله تعالی عنہ ته فرمایي ما موریدلی چې د حضور علیه السلام زما د پاره د ام کلثوم اراده ده او د ځان د پاره د عمر رضی الله عنہ د لور حفصه اراده ده. نو مام تا ته اقرار نشو کول چې او زی په نکاح لم ځکه چې زما خو د حضور لور مبارکه ام کلثوم په نکاح راځي او د ځان د پاره د حضور علیه السلام لور مبارکه خوخوم او د حضور خوخه داده چې زه به حفصه بی بی سره نکاح کو. نو حضور علیه السلام خواهش ما نه خرابو. دغه غرازو د حضور علیه السلام سره د حفصی بی بی 22 کاله عمر کې نکاح شوی دا. 3 هجری وا مدینه منوره ته د هجرت کولو 3 کالو غالبا دا د حفصی بی بی د حفصی بی بی د عائشی بی بی او د سودا رضی الله تعالی عنهن د دې ټول بی بیانو د دې درې واړو بی بیانو د نکاح هم دغه یو کال کې شوی 3 هجری کې د دې نکاحونه شوی دي. بیا حفصه بی بی د حضور علیه السلام سلورم منکوحه وا. حفصه بی بی دغه وخت کې د 22 کالو وا. حضور علیہ السلام سره نکاح وشوه او دغه وخت د حضور علیہ السلام عمر مبارک 55 کالو. حضور علیہ السلام حفصه بی بی سره هم ډېر ښکلی وخت تیر کړی دی. حفصه بی بی چونکې د عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ لور مبارکه وه د دې د وجې مزاج کې تیزی ډېره وه غوسه کېده به په وړه وړه خبره. او څنګه چې عمر رضی الله تعالی عنہ کې غیرت ډیرو نو دغه شان حفصه بی بی د عمر فاروق د زړه ټوکړه ده. نو حفصه بی بی کې ډیر زیات غیرت و چې ته حضور علیه السلام به د نورو بیبیانو تذکره کوله نو دی له به ډیر غیرت راتلو چې حضور علیه السلام ما سره ناست نو د نورو بیبیانو خبرې ولې کې. نو هر بیبی به د حضور علیه السلام سره دا خبره کوله چې د نورو بیبیانو خبره نه چې ما سره ناستې ما سره خپل خبرې کوه او د نورو به راته غږ نه کې. نو حفصې بیبي به نورم شدت کو ډېره غوسه کېده به چې د نورو بیبیانو ذکر به نه کې. حضور علیه السلام به ګڼې بیبیانې وې د مازیګر مونځ چې به وکړو تر ماښامه پورې چې دا کم د مازیګر او د ماښام منځ کې ټیمونو دی کې به د ټولو بیبیانو حال احوال معلومو. کمی بیبی کره چې به ورځ او شپه تیروله هغه به د ټولو نه اخیری کړه. رومبې به د سره به شروع شو د هرې بیبي په کور کې لږه لږه شیبه به تیره کړه او د هرې بیبي نه مختصر تپوسونه حال احوال مزاج حالات احوال ټول تپوسونه به وکړل. څه کمی خو نشته ضرورت خو نشته څه بازار نه راوړل خو نشته دا خبرې اترې به وشوې. بیا به حضور دعا وکړه سلام به وکړو رخصت به شو بلې بیبي کره بیا بلې داسې هرې بیبي کره شیبه به تیر کړه او چې کمی بیبي کره شپه او ټولو نه اخر به هغې کره ورغې نو هغې کره به بیا ورځ او شپه تېروله. حضور علیه السلام به داسې کول.
د حضور علیه السلام عادت مبارک خو دغه چې هر بیبي سره لګ لګ ټیم تیر کې د مازیګر په ټیم کې د ټولو حال احوال او ضرورت هغه پوښتنه وکړي، تپوس پوښتنه وشي، هغې نه بعد اخیری چې کومې بیبي سره نمبر هغې سره به روشوه تېروي. خو د حضور علیه السلام شوق دا و چې شات به ورته مخې ته چا کېښودل نو شات به نه پرېښول، ډېر په شوق به یې خوړل. شات ډیر خوخو نو تاسو شات خورئ، دا سنت طریقه ده او شات په ګوته باندې سټل دا نورم ثواب او بهتره طریقه ده. او کله کله حضور علیه السلام د موسم تغییر او تبدیل سره مطابق په شاتو کې اوبه به واچول یا اوبه به په شاتو کې مکس کړي، شربت به جوړ کا به اسکه. دا د حضور علیه السلام ډیر بهترین شربت بو او ډیر به خوغو. به هر حال د حضور علیہ السلام د دې عادت مبارک پتا زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا ته ولګیدا. حضرت زینب بنت جحش رضی اللہ تعالی عنہا دام د حضور علیہ السلام بی بی دا چې دې ته پته لګیدل چې د حضور علیہ السلام خو شات ډیر خوښ دی، نو دې به پکور کې ځان سره شاتی خو ارر وسی زینب بی بی کر حضور علیہ السلام براغي نو نور بی بیانو کر به لک ټیم تیر کو سونه چې به تیر واغه به تیر کو. او زینب بی بی بچ څنګه حضور راغ نو مخ سره به وته شاتو پلیټ کې خو نغینه مې شات په ګوته سټلو غپ به لگاو نو نور بی بیانو په نسبت زینب بی بی بخوایشو چې ما کر ډیر ټیم تیر کینو د شاتو په برکت به ټیم ډیر تیرې ده. زینب رضی اللہ تعالی عنہا چې داسې عمل وکاو نو نور بیبیانو اندازه لګول چې دا مونږ ته دومره ډیر ټیم نه راکوي، صرف زینب رضی اللہ عنہا له ډیر ټیم ورکوي، نو دا داسې څه خبره ده. نو چې ته بیبیانو تجسس شروع کو چې دا راز معلومو چې داسې څه خبره چې حضور زینب له ډیر ټیم ورکوي. عائشہ بی بی سراغ لګاو او حضرت حفصه رضی اللہ تعالی عنہا دا دواړه یوځای شوي دي. د دوی خپل منځ کې ډیر زیات طبیعت یوځای او ډیر ښه بهترین تعلقات یو. خپلو کې د راز باز خبرې به کولې، داسې څه خاص کارنامه به کوله، نو دوی دواړو به خپلو کې صله وکړه، پټ په پټه به هغه کار وکړو. نو حفصه بی بی او عائشہ بی بی خپلو کې یوځای شوي دي. پته به لګو چې د زینب کره د حضور علیه السلام ولې ډیر ټیم تیری. پس طریقه باندې راز معلوم کو چې هلته حضور علیہ السلام ته شات کی دي، نو چې هغه شات وته کی دي حضور علیہ السلام خوښ دي، نو هغه ته ناس ته هغه خوري، نو ټیم په دې ډیر تیر شي. نو په دې باندې حفصه بی بی او عائشہ بی بی یو میټینګ کړی دی. وی مونږه دغه زینب د دې کور سم په پخه اړو چې دې کر بیا اړو لال نشي، او کشات وتکیری چې د دې د کور شاته مړ اونخري. نو خپلو کې عائشہ بی بی او حفصه بی بی یو میټینګ کړی دی. هغه میټینګ داو حضور علیہ السلام چې هر خوراک کوي نو هغه خوراک چې بدبودار دی لکه ګوپی، موله، پیاز، اوګه وغیرہ دا بدبودار دی، داسې خوراک به نه کو. چې کم شي به بد بوی کو نو هغه به حضور علیہ السلام نه خوړ. نو عائشہ بی بی او حفصه بی بی خپلو کې صلاح او میټینګ وکړو. عائشہ بی بی وی کما کر راغی حضور علیہ السلام د زینب بی بی د کور فارغ شي او ما کر راشي، وی زه به وته چې د الله محبوب تانه د مغافیر بنزي. مغافیر ستوي دا یو بوټي دی، د شاتو مچې په دغه مغافیر په دی بوټي کینی د دین رسوالي. نو بیا چې د شاتو مچې څنګه خپل شات او کی په غبین کې، نو د هغه غبین کې د دغه مغافیر د دی بوټي بینوي او دغه بین د حضور علیہ السلام نو خوخ. نو د مغافیر بین د حضور علیہ السلام نو خوخ. نو عائشہ بی بی او حفصه بی بی خپلو کې صلاح وکړه. وی عائشہ بی بی وی کما کر راغ نو تبویم چې د الله محبوب تانه د مغافیر بنزي. وی حضور بوي چې ما خو بدن پس مغافیر نری لګیدل، وی زب وته وېما چې کیدی شي چې ته مخ کې بیبيانو یا چاله ته شاتی خیاده خوړلې او شاتو مچې په مغافیر په بوټي ناشته. اتفاق تا ګوره چې حضور علیہ السلام عائشہ بی بی کرلا نړو، ورپسې د زینب بی بی د کور چې وته نو حفصه بی بی لاړو. حضرت حفصه رضی اللہ عنہا او عائشہ بی بی سره په صلاوا هغه وته وی د الله محبوب تاسو نه د مغافیر بنزي.
نو حضور علیہ السلام حفصه ما هم مغافیر ندی خوړلې یا مغافیر خو ما سره بدن سره ندی لګیدلې ولی رانه بینزی تو لگو گو را پریشا میں بین کا پریشا بینزی دا مغافیر و زما خو نیخ وقت وی حفصه بی بیوی چه دا اللہ محبوب استا پا بدن خو مغافیر ندی لگی دلے خو کیدیشی شات تی خوڑلی او شاتو کی کیدیشی چه دا شاتو مچے چرتا پا مغافیر پا بوٹی ناستی دا دون الوی پراسسی و تا یاد کو دون الوی قصه چه و تا یاد اکڑا حضور علیہ السلام یقینو شو یاو زخوستلیو حضرت زینب رضی اللہ عنہ کرا اغیرات شاتی خیو کیدیشی چه اغیر کے مغافیر خوندو چې بیا ور سره حضور علیہ السلام د دغه زینه تلری عائشہ بی بی کرلا ام وتوی الله محبوب تانه د مغافیر بنزی نو حضور علیہ السلام خفم شو او غصم شو بیا قسم خوړلې زو شات نخرم نو الله آیت نازل کوي دا ته دی بیبیانو صلاح کړي دا تا اسی تیرو باسی او خپلو کې پدې غصه دي چې ته نور یوي بیبي سره ډیر ټیم تیرې دا ولې نو دی واره کې آیت نازل شو الله وتراز کار کو چې صاحب بیانو دا غبلی بیبي سره دا ټسلو وای چې ډیر ټیم ولې تل تیرې شاتو باندې د دې د وجه ټیم نه کولې د دروغ یو باندې رته جوړ کړي او حیله او چل ولې رته جوړ کړ نو پدې باندې حضور علیہ السلام خفا شو او تقریبا یوی میاشتې د پاره قسم خوړ د ما د په الله قسمی یوی میاشتې پورې تاسو ټول بیبیانو نه زما بایکاټ دی تاسو خپل منځ کې داسې اختلاف لرئ د دې وجه زما تاسو سره بایکاټ ته نه مرازم ماته به خبرې نه کوي زما هم سره خبرې نه کوم حضور علیہ السلام لاړو په خپل یو ځان لکور او پاغي کې بر بالخانه او پاغي کې کیناستو او یو میاش برداریک به جمعات ته واپس بخپل خلوت خانه ته راتلو حضور علیہ السلام به عمده غشان یو میاش تیر کړل ناغین رستو بیا حضور علیہ السلام هغه د شاتو نه خوړلو چې کم قسم یې کړو هغه قسم یې مات کو کفاره ورکړه او بیبیانو ته نصیحت کړي چې تاسو به بیا داسې نه کوئ ناکمه د یوې میاشتې بایکاټ مې در نه کړی دا ستاسو د پاره سزا وه او تاسو به د دې نه په خپل منځ کې دا اختلاف نه کوئ هره بیبي ته خپل ایسه سزا ورسېده او ټولو بیبیانو بیا یو بل سره ډېر په اتفاق اتحاد په مینه محبت وخت تیر کړی دی تر دې چې کومه بیبي به وفات کېده نو اخر کې ودا وصیت کو وی ټولی بیبیانې که ژوندې وي روی غواړی چې مونږ ته معافي غواړو چې د دوی حق کې مونږ نه چتا کمی نه شوي دومره اتفاق مثالی پیدا شو بهرحال حفصه بیبی او عائشه بیبی خپل منځ کې مزاج ډیر لګېده یو ځل د حفصه بیبی عام طور د الله د حفصه بیبی سره مینه وه عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ دا اللہ خوخ دے دا حضور خوخ دے نو عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ چی کم اولاد دے نو اغبم دا اللہ خوخی لکا حفصه بی بی دا عمر رضی اللہ عنہ مشرے لوروا دے سرا دا اللہ منم وا زکا چی دا دا حضور علیہ السلام بی بی و دا مومنانو مور وا نو اللہ خوخا وا یوزل حفصه بی بی حضور علیہ السلام سرا داسې خبره اترې وکړې چې پاغې کې حضور علیہ السلام یو دراز خبره حفصه بی بی ته وی چې دا راز د چاته نه وي حفصه بی بی ته چې د حضور علیہ السلام راز معلوم شو چې دا راز د حضور فرمایلی چې چاته بنوي خو حفصه بی بی لپاغې راز باندې معلومېدو باندې غوسه ورله اگر راز سره نو اگر راز کتاب لیکلې خودل تویل به مناسب وی یا بنوي خو بهر حال ماته داسې معلوم نه خو خلاصه دادا چې حضور علیہ السلام دغه دراز خبر وکړه نو حفصه بی بی اگر راز ځان سره پزړه کې ساته خو غیرت راغی ولا چې حضور علیہ السلام دا خبره داسې ولیدا هغه ولا غوسه ورغلی دا او خپل عائشه بی بی ډیره زیاته مرګره و د سلام مسلات و عائشه بی بی ته هغه د خپل حال ویل دی چې د حضور مبارک راز ښکارا شوی دی چې حضور راغلی دی عائشہ بی بی ته فرمایي الله محبوب دا چل دی
نو حضور علیہ السلام ډیر غوسه شوی دی. حفصه راوغواړي. حفصه راوغوسته تا ته چې ما ویلو دا خبره راز دی نو څنګه د راز کاره کړی دی. حفصه بیبي ډیر مافي غوسه. حضور علیہ السلام دومره غوسه شوی دی ورته فرمایي وی تا زما راز زما د وینا باوجود ښکاره کړی دی. ما خو ورته وی چې البچاته نه تا ولي وی لهذا یو طلاق باندې ته طلاق. حفصه بیبي حضور علیہ السلام په یو طلاق باندې طلاق کړه او د حضور علیہ السلام د نکاح د لږ ټیم دپاره ووته. بهر چې کله خبره خوره شوله عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ډیر زیات جاړي. یوه شپه او یوه ورځ عمر رضی الله عنہ ډیر زیات جړل او چې کله د طلاق د خبرې نه خبر شو چې حضور علیہ السلام زما لور حفصه بیبي له طلاق ورکړی دی په دې باندې عمر رضی الله عنہ خاورې راواغېست او په خپل سر یې بار کړلې په سر یې واچولې وي. عمر هلاک شوی. د الله په نظر کې او د رسول الله په نظر کې نه د عمر قیمت شته نه د عمر د اولاد قدر و قیمت شته. ځکه د الله په حکم به حضور طلاق ورکړي نو دا د الله او د حضور علیہ السلام په نظر کې د عمر او دغه د اولاد قدر و منزلت نشته. عمر هلاک او برباد شوی او بیا لور ته ډیر خفا او غوسه و چې ته ولې داسې خبرې کوې چې حضور په خفه کیږي. عمر رضی الله عنه یو شواروز ډیر زیات خفغان او د سترګو یو اوخ کې چته قلاره شوی نه ده سترګو نه یو شان اوخ کې بهیږي. هلته جبرائیل علیہ السلام راغی. حضور علیہ السلام ته سلام کوي. د الله سلام یې راوړی دی او بیا الله پاک دا پیغام حضور علیہ السلام ته وړاندې کیږي. جبرائیل علیہ السلام فرمایي د الله محبوبه ستاسو په کور کې چې دا کم خفغان راغلی دی دا د الله نه دی خوښ. تاسو حفصه بیبي له یو طلاق ورکړی دی. الله وایي چې حفصه بیبي دا د عمر لور د زه به په عمر نه خفه کوم. د حفصه بیبي طلاق شوی دی د الله محبوب الله د ته حکم کوي چې شابه بیا حفصه بیبي سره واپس رجوع وکړو خپل نکاح کې واپس را داخله کا. ځکه دا د دنیا هم ستا بیبي ده او په جنت کې به هم تا سره یو ځای وي. دا د عمر اولاد دی ماته ګران دی دا مې تاله په جنت کې هم درکوي. دا د جنت ملګری دی سره روغ غسل وکړو رجوع ورته وکړه. نو حضور علیہ السلام حفصه بیبی ته رجوع وکړل او واپس کور شو او بیا حفصه بیبی داسې زندگی تیر کړه چې چرته هم د حضور د مزاج معمولی خلاف خبره یا معمولی خلاف کار نه کړي. حفصه بیبی ډیر پابند او بهترین انداز کې وخت تیر کړی. په دې وجه بیا د حضور علیہ السلام د نورو بیبیانو نه زیاته خوښه وه. بهرحال حضور علیہ السلام سره حفصه بیبي چې څومره زندگی تیر کړه هغه یو مثالو د تمامو بیبیانو د پاره. حضور علیہ السلام ګڼو بیبیانو سره ودونه کړي دي. حفصه بیبي سره هم حضور علیہ السلام واده کړي دي او د حفصه بیبي حضور علیہ السلام سره څومره ژوند چې تیر شوی دی. حضور علیہ السلام د 63 کال عمر کې وفات شو او د حفصه بیبي حضور علیہ السلام سره 8 کال تیر شوی دی. یو وخت داسې راغی حفصه بیبي بیمار شوله او تقریبا 63 کال عمر ته چې ورسېده نو حفصه بیبي وفات شوله. مروان ابن الحکم دا د مدینه منوره گورنرو د په جنازه وکړه او حفصه بیبي دو روریانی دی کشران حضرت عاصم حضرت عبدالله رضی اللہ تعالی عنہما دا دو روریان دی دوی او د حضرت عبدالله رضی اللہ تعالی عنہ درې زامنو دیر ویرونه دی د حفصه بیبي دوی حفصه بیبي لحد او خورتا په جنت البقیع کې اوس پارلا. دغه وخت د حفصه بیبي عمر 63 کال او تقریبا په دغه 63 کال عمر کې حفصه بیبي وفات شولا. ټول وای انا لله و انا الیه راجعون. سبحان ربک رب العزة عما یصفون
وسلام علی المرسلین والحمد لله رب العالمین. اللهم ربنا آتنا فی الدنیا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة مع الأبرار. یا عزیز یا غفار برحمتک